دا پیله دلته خټه مټه کوي مخامخ دلته لاندې دې نه خښته کچه خښتیا چې بیا راځي دلته خرکارې راوړي بیا دې کې لګوي دې کې بیا دا تنور دی دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم داسې دا مندیکه داسې دا ټول تنور دی دې کې بیا په کچه راځي او په خط چې کومې پخېږي هتې وځي هتې خلک چلی نو داسې دا سلسله پکې روانه ده داسې تر میا دا تر کلونو کلونو روانه دا ودرېدل د دې نشته دا شګه دا درنګونو منګونو نه راوړي داسې غریزې علاقې نه غونډۍ مونډۍ هغه طرف نه راځي دا دې کې 9 لکه خښته لګېدلې 2.5 لکه 2 لکه دغه جوړي چا خرابې شي بیا هغه دغه شانته کچرې مچرې ته ولي بسا تاوان شي که نه ولي اخوا دا میدان ده د ایسته دا لکه هغې ته تپېړ وایي موږ ته مصریان جلیمار موږ ته وایي او دا ایسته چې لګیا دي دا نکلیمار دي دا یې وباسي صرف ما سره چې کار کوي 4 دی یو ځای یم 15 او 15 دی 11 دلته په دې بټۍ کې تقریبا 15 کسان صرف دې بټۍ کې لګي د تنور کې دي صرف او تقریبا 1.5 کسان لاندې لګي دا شګه راځي له درنګونو نه بیا دلته په دې پیړ کې اوړي بیا دا چاڼ کېږي بیا چاڼ نه بعد بیا دا تپېړ خلک چې دي دی په لاسګاړو کې چلی هلته ځان تاړوي بیا هغې نه بس دا شګې مګې استعمالېږي پکې دا چې کله داسې باد او باران شي که نه بیا ملته چټه کېږي پلاستیک یې خلاصې راشي بیا چټه شي بیا دغه سان ته اسمان ته راشین شي بیا بیرته کولاوي کې مزدور او بیا چې وچه شي بیا راوړو دلته او چې وچه بیا په پیړ کې نصیب کو بیا راسو بټۍ ته حکومت نه دا خواست دی چې موږ ته لږ سهولتونه جوړ کړي دا ارزاني لږ راولي ګراني د دې ته هم وس نه کېږي دا موږ په دې اور باندې ولاړ دا که نه اوس نن موسم یخ هم دی هلته پې نشي ودرېدلی نو موږ حکومت نه دغه خواست دی چې لږ ارزاني راولي ډېره سخته ګراني ده موږ تروړې ته چېرته وس کېږي یو تروړه په 2.5-3 روپۍ باندې موږ اخلو دا موږ په 3-4 ورځو کې هم نشو ګټلی نو دا نور سامان مړی ژوندی پکې راشي نو بیخي بس بیا په ټپه ولاړي بیماري پکې راشي د کور بل بجلۍ بل پکې شي کور کرایي شي پکې